ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. محترم مسلمانانو ورونو، انسان چې کله خپل حقیقت او اصلیت وپیژني، خپل مقام او شرفت نه خبر شي او هغې سره سره خپلې کمزورۍ او خپل ضرورتونو باندې هم نظر وي، نو بیا د ده اصلاح ډیره اسانه کیږي. د انسان اصلاح هغه وخت کې ګرانه وي چې کله دا خپل ځان نه نوي خبر، یا خبر خو وي ځان په صلاح نه خبره کړی وي، نګوله موږ ته وایو، ځان یې نګوله کړی وي، نو بیا یې د سړي اصلاح او د سړي خپل ځان تربیت کول مشکل کار وي. قرآن مجید کتاب ہدایت دا. اللہ رب العالمین په دی کتاب کې خپل بندگانو ته آئینه شي، شیشې کې انسان ته خپل ځان او خپل حقیقت شي. د کوم آیتونه تاسو مخکې ما تلاوت کو، دی آیتونو کې الله رب العالمین د انسان طبیعت بیان کړه ده چې انسان څه خصلت لري، څه عادت لري، څه طبیعت لري. مطلب دا وي چې سړی خپل دغې کمزورۍ باندې نظر ساتي، که کله یوه موقع راغله چې هغې کې ده ته د خطا کېدلو امکان و، او چې خپل ځان باندې پام وي، ځکه چې یو سړي ته خپلې کمزورۍ پاته نه وي، نو بیا به د هغې اصلاح څه کوشش وکړي. اصلاح خو سړی ونه کوي چې کله یو ځل سړی دا خبره ومني چې دا کمی ما کې شته، دا کمزوري ما کې شته ده. کمزوري د انسان دا، ان الانسان خلق هلوعا، انسان بے حوصله مخلوق ده، گبراویدونکه مخلوق ده، جذبتی مخلوق ده. اذا مسه الشر جزوعا، ده بے حوصله کېدل دا دي چې کله دته یو تکلیف ورسیږي، په یوه مصیبت کې مبتلا شي، نقصان ورته ورسیږي، یوه حادثه واقعه پیښه شي، نو بیا د شور شرابه کوي، جزع فزع کوي، آینه تار کوي، الله رب العالمین نه شکایت کوي، خلکو سره جنگ جګړه کوي، او کله خلکو سره حسد هم کوي. دا انسان طبیعت ده. و اذا مسه الخیر منوعا، او کله که به وی ته څه خیر ورسېدو، مال دولت لاس کې راغلو، منصب او عهده وی ته میلاو شوه، لشکرې وی ته سیخې شوې، بادشاه جوړ شو، نو بیا دې وخت کې د دماغ خراب شي، منوعا، عجب کوي، تکبر کوي، غرور کوي، خپل زور ازمایي، کمزوره سړی په هغې لاس چوي،
د هغه مال د هغه عزت هغه لوټاو کوي نو خپل دماغ په ځای نه وي. دا چې کله انسان ته الله رب العالمین په هغه احسان وکړي هغه ته څه نعمت ورکړي موږ خپلې زندګۍ کې ځان جایزه واخلو کم و بیش چا باندې ډېر تکلیفونه ارسي چا باندې لږ تکلیفونه ارسي چا ته الله ډېره شارز ورکړی چا ته لږه شارز ورکړی د خپل مقدار مطابق انسان دی حالت سره مخ کیږي مشکلاتو کې هغه غبرو کیږي ډېر او په شو حالتونو کې بیا هغه پښې په ځمکې نه لاګي بیا هوا کې ګرځي دی پسې متصل الله رب العالمین دغه انسان د کمزورۍ حل شایله ده او داسې خوش اسلوبه سره الله رب العالمین خپل کتاب کې خبره بیانوي یو حرف د الله رب العالمین د نور نه ډاک ده او د انسان د پاره راه هدایت اغي حل کې الله رب العالمین د انسان دغه کمزورۍ وجوهات هم گویا پاغي کې پوشیده دي او د هغې علاج هم الله بیان کړی ده. دا څه واجبي چې انسان مشکل حالاتو کې غبرو کیږي او په شو حالاتو کې هغه بیا په خپل ځای نه وي. بنیادي واجه څه ده؟ اصل وجه دا چې کله یو سړی هغه د الله رب العالمین په ذات باندې یقین کمزوره وي او د الله نه علاوه په مخلوق باندې او اسبابو باندې د هغه اعتماد ډیر وي د خالق په ځای مخلوق نه توقعات زیات لري د سړي زندگی بیا ډواډول وي چې کوم سړی هغه د الله په ذات او صفات باندې یقین کې کمزور وي او د هغه الله باندې اعتماد کمزور وي مخلوق نه توقعات وابسته کړي وي ناغه په دغه دوه حالتونو کې په ځای نه وي هغه په شو حالتونو کې هم د خپل حدودونه تجاوز کوي په مشکلاتو کې هم د حدودونه تجاوز کوي. یو سړی که هغه یو هسپتال کې داخل شوی ده او خطرناک مرض کې مبتلا ده او دته دا یقین ده چې زه کوم هسپتال کې داخل یم دغه ډاکټران انتهایی ماهر دي چې کوم مریض هم دغه هسپتال کې داخل شوی ده بیا هغه زنه هغه صحتیاب لاړ ده. اوس چې کله دته دغه هسپتال طرف نه یو ډاکټر څه شاید تجویز کوي هغه د پاره ګولۍ تجویز کوي انجکشن تجویز کوي یا پرهیز تجویز کوي نو دا په هغې باندې مطمئن وي د زړه کې اضطراب نه وي پریشان نه وي حالانکه یو سړي نه که ته روټۍ بانده کې چې کله یې هغې روټۍ بندولو په حکمت دا پوه نه وي هسې د مرۍ کې نیوله ده نو دا به ډېر پریشان وي ځکه چې ده ته خو یې خپلې طبیعت شی میلویږي نه خو چې کوم سړي ته ډاکټر پرهیز لیکله ده بیا هغه پریشان نه وي هغه مطمئن وي په دې پوه وي چې ما ته ډاکټر د کوم پرهیز لیکله ده په دې کې ما صحت پروت ده دې کې ما خیر ده. چې کوم چا د الله په ذات باندې یقین وي چې دې کائنات کې د څه کیږي د الله رب العالمین په اراده او په اختیار کیږي دا اسې کله کله موږ ته شیطان خبره غاټه کی چې د څه کیږي دا یا په پیسو کیږي یا په هنر او په کمال کیږي یا د اما په خپل پوهه او سمجھداري کیږي. دا غلط فهمي خپل زمانه کې قارون ته لګیدلې و الله رب العالمین ډیر مال دولت ورکړو ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه دومره الله خزانه ورکړې وي چې یو مضبوط جماعت به د هغې خزانو چبې نشي پورته کوله. د وخت پیغمبر هغه نه مطالبه وکړه چې الله د پاره هم خپل مال خرج کوه نو بیا به د ډېر هغې باندې طنز کولو انما اوتیته علی علم عندي دا مال خو په خپل هنر ما ګټله ده دا خو یې ما د ایخلي د ایوینې د هغې نتیجه ده ما ځان ستړه کړه ده تاسو خپل ځانونه ستړي کې محنت مزدوري وکړئ هغو ته بې توانۍ ورکولې زه خپل مال کې چاته حصه نه ورکوم چې کله الله د هغې ګرفت وکړو فخسفنا به وبداره الارض ځمکې کې نن الله نابسلو کوم شابه چې مخکې د اکرون بدشهي کتله پسخېدلو وو
چې کاش د ایموجه یې کارون غنې بد شوي وه چې کله ځمکې په نبسلو کو نو هغو خلکو شکري وبسلې ای الله دا خو د ډېر فضل کړه په موږ چې قارون غنې بد شهیدي نه ده راکړې ورنه نن به نه موږ وه نو بد شوي وه نو الله رب العالمین په حکمت چې چا یقین وي هغه به د خپلې زندګۍ مشکلاتو نه ګبرو کېږي که جني تکلیف هغه ته ورسېدو مالی تکلیف ته ورسېدو ذهني پریشاني ورته پیش شوه بیمار شو بچای مټ شو اولاد یې نه کېږي یا کاروبار کې توان وشو قرضې ور باندې واوښتې کور خرچای نه پوره کېږي او یا په خپل کور کې اتفاق نشته کلی کې امن نشته دا ټول د انسان دپاره پریشانۍ دي مشکلات دي خو دې کې ګبرویږي هغه سړی چې د الله په ذات یقین نه وي چې کوم چا په الله باندې یقین وي هغه په دې سار خلاص وي چې دا کورونه اتفاقي نه کېږي بلکې د انسان پیدایش نه الله رب العالمین مخکې دغه ټولو شیانو تقدیر کړی ده هر یو شی الله رب العالمین نمبروار شپ وضاحت سره لیکلی ده چې په ده وخت کې به زلزله کېږي په ده وخت کې به طوفان رسي په ده وخت کې به سیلاب کېږي په ده وخت کې به سړی مړیږي په ده وخت کې بیماریږي داسې نه چې الله خبر نه ده او دا کارونه کېږي دا د الله رب العالمین د مشیت او ارادې لاندې کېږي او الله رب العالمین حکیم ذات ده د دنیا چې ټول ډاکټران جمع کې ټول حکیمان جمع کې الله رب العالمین پوهې ته هغې پوهې نه رسېږي د الله رب العالمین حکمت ته هغو حکمت نه رسېږي او هغې سره سره الله رب العالمین خپل بندگانو سره انتهایی محبت کوي دومره ډېر محبت کوي چې هغومره موږ تصور نشو کوه د خپلې مور نه الله ډېر محبت کوي چې کله دا ټولې خبرې ځای ته دي نو بیا هغه سړي ته څه پریشاني ده چې ما ته جني نقصان ورسېدو یا مالی نقصان ورسېدو یا بل څه تکلیف به خامخا راسي وي ته خو ګبرو کېږي نه بې حوصله کېږي نه نو اصل وجه د ایموش تاسو مشکلاتو کې د ګبرو کېدلو ده چې ایموش تاسو د الله رب العالمین په ذات باندې یقین کمزوره ده د الله رب العالمین په حکمت باندې ایموش تاسو یقین کمزوره ده بیا موږ تاسو خلکو سره جنگ جګاړې کوو چې ما ته دا شای پکارو دا فلانکي سړي ته ویلې ورکړه ده هغه سره موږ حسد شروع کړو حسد نه بیا بغض شروع شي عداوت شروع شي نفرت شروع شي که په یوه هسپتال کې 2 مریضان په بیډونو پرته دي یوه مریض ته ډاکټر خوږه شیونه تجویز کړي دي او بل ته اپریشن لیکلی ده نو دا یې خوږه شي وله سره جنګ جګړه نه کوي ځکه دا په دې پوهېږي چې ما دپاره دا شی خیر دی هغه دپاره هغه شی خیر دی د موږ چې یو بل سره حسد کوو دا موږ د الله رب العالمین په صفت حکمت باندې یقین نشته ده ورنه چې یو ځل کله سړی دا توی کي چې الله رب العالمین چې څه کوي هغه د حکمت لاندې کوي نو بیا سړي ته دا مشکل نه پیش کېږي دا پریشانی نه پیش کېږي چې ما سره کامه د هغه سره ډېره ویلې ده د زه کمزوری هغه طاقتور ویلې ده په هغې باندې هغه قناعت کوي د الله رب العالمین په فیصلو باندې راضي وي یو خو چې دا خبره یې موږ ذهن کې وي چې دنیا زندګۍ کې مشکلات ارتل دا موږ تاسو زندګۍ لازمي حصہ ده که یو سړی دا خیال کوي چې زه داسې زندګي تېره کړم چې ما ته هیڅ قسم پریشانی هیڅ قسم مشکل نه ورسیږي نو دا اسې د احمقانو په دنیا کې اوسیږي داسې کېږي نه خصوصا هغه خلک چې هغو په الله باندې ایمان راوړی ځکه الله رب العالمین دې دنیا کې د خلکو امتحان خولي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم ضرور به موږ د تاسو ازمیش کوو کله به تاسو ملونه کمیږي کاروبار کې متوان کېږي کله به تاسو جنی نقصان کېږي وبا به راشي په یوه ساعت باندې به ډېر خلک مړه شي یا به د چا بچي نه کېږي یا به د چا بیماري وي صحت کې یا به بله څه مسله وي امتحان به الله خولي بغیر امتحان الله څوک نه پرېږدي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون د مسلمان دا خیال کوي چې موږ به صرف لا اله الا الله کلمات تیره کا دینه بعد به د ایموج امتحان او د ایموج ابتلا نه کیږي الله فرمایي دا بالکل سره کې دانش احسب الناس خلق دا سوچونه وای دا سوچونه د ترک ولقد فتن الذين من قبلهم دونه مخکې موږ خلق ازمیلې دي بلکې چې څومره یو سړی
هغه ته الله رب العالمین مقام زیات لیکلی وي، الله رب العالمین هغه کې استعداد زیات پیدا کړی وي، هغومره د هغه امتحانات د هغې شرحه زیاته وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ټولو نه زیات تکلیفونه او مصیبتونه انبیاو باندې رسي، بیا هغه نه بعد چې څوک د نبي په لارې باندې روان وي الله رب العالمین نزدېکت حاصلوي، دته و ابتلا او مشکلات زیات پیش کیږي. موږ پیغمبر حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د هغې زندگی مختصر که تاسو جایزه واخلئ چې د امور په خېټې و پلار وفات شو، حضرت عبدالله صاحب. بیا چې کله مور نه پیدا شو یتیم بچاو، 6 کالو په عمر کې خپل مور حضرت امینه صاحبه هغه الله رب العالمین واخستله. د موږ پیغمبر په خپل کلی محلې کې یو یتیم بچا سترېدو. بیا چې کله ستر شو د خپل کردار د وجې نه خلکو هغې سره محبت ډېر و، خو چې کله الله رب العالمین هغه ته د خپل پیغام رسولو دغه منصب او د ذمهداري حواله کړه، خپل ټول خاندان یې ارجمع کړو قریش او هغو ته اعلان وکړو: یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دینه مخکې خلکو به بتانه عبادت کولو، خدای سره به نور شریکان جوړولو. نو موږ پیغمبر اول اعلان دا وکړو چې الله سره به شریک نه جوړوي، نه په عبادت کې، نه په اختیاراتو کې، نه په ذات او صفاتو کې. خبره به صرف د یو الله منل شي، لا اله الا الله. نو دا خبره وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خپل خاندان هغې سره خلاف شو. ابو لهب د عبدالله صاحب ورور نبی علیه الصلاة والسلام تره په ډاکې مجمع کې خپل ویاره ته ویلو، ټول خاندان یې جمع کړو: الهذا جماعتنا تبا لک. دې خبرې دپاره تا موږ جمع کړي، الله تا تباه کړه. دا نبی علیه الصلاة والسلام ته په اول مجلس کې جواب میلاو شو. بیا هغې نه بعد ټول قریش او عرب د یوه سړي دشمني شروع کړه. نبی صلی الله علیه وسلم خدیجة الکبرا رضی الله عنها مشره ښځه د 40 کالو عمر کې، او نبی علیه السلام بالکل نوجوانو، هغې سره نکاح کړه او د هغې نه یې بچی پیدا وی 3. خپلې محلې کې، خپل خاندان کې، خپل علاقې کې خلکو ته ورکړی وی په نکاح باندې، یا هغې رخصتي نه وه شوې. چې دا واقعه پیښه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم خو د توحید د الله یووالي اعلان کړه ده، نو ټول خلک یې دشمنان شو. عتبه او شیبه وغیره کوم چا سره چې نبی علیه الصلاة والسلام بچی وي هغه هغې ته طلاق ورکړو، هغه یې پرېږدولی. یو پلار دپاره د یوې بچی طلاق دا ډېره غټه سنیحه وي، دې سره د هغې زړه ته کوم دک راسي، کوم تکلیف راسي. بیا هغې سره خلکو بایکاټ وکړو، شابه به څوک هغې سره نه کوي، که هغې بیمار شو څوک به یې پوښتنه نه کوي، که هغې په کور کې کوټار پرېوته څوک به نه ورسي، که په کور کې اور ولګېدو څوک به نه ورسي. بلکې ابو جهل ټول عرب کېنولو، مشوره وشوه چې د سړي خاتمه پکار ده. 100 شان په هغې مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم د سر قیمت ولګېدو. دومره وه چې یو کس و چې هغه د نبی علیه السلام پشت پناه و، عام کس نه و، هغه د قریشو سردار و، ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم تره. هغه چا نبی علیه السلام چاته نه پرېږدلو. دا خبر خلک په دې پوه وو چې ابو طالب چې څو پرې د په پشت ولاړ وي د سړي خاتمه ګرانه ده. نو ډېر مشکلات نبی علیه السلام ته پیښ شو. کله نبی علیه السلام طایف ته لاړو، طایف کې خلکو په کاڼو وویشتو، جسم مبارک نه وینې پڼو کې بهېدلې. آخر کار چې کله قریش ډېر تانګ شو چې دا سړی خپلې خبرې نه منع کېږي نه، اخري یوه جرګای ابو طالب ته راوسته. ابو طالب ته کور کې کېنستو چې ابو طالب موږ نن تاسو سره خبره فیصله کوو، 2 خبرې تا ته کوو، په دې کې یوه خبره ته انتخاب کا. یا خو خپل ویاره ته وایه چې نن نه بعد خپل کومه خبره شروع کړې ده توحید د الله یو منلو، دا د پرېږدوي بس. موږ دیانو ته د باد ارادې نه وي، داسې د نه وي چې بوت څه شی نشي کولی. بوت خو د موږ خدای ده، بوت نه چې دا دغه خبرې کوي دا موږ د خپل خدای بېعزتي ګڼو، او د خپل خدای بېعزتي څوک نشي برداشت کولی. بس نن نه بعد به خپل ویاره دینه مانه کړي.
او کته چې نه په ویره مې د غمره واس نه چلیږي نو بیا به ته یو کار وکړې چې نن نه بعد به د خپل ویره نه لاس ونیسي بس ته به د هغې نه براءت اعلان وکړې چې اما او د محمد صلی الله علیه وسلم دې منځ کې بس نور هیڅ رشته نشته که چا مړ کو که چا ګوټ کو زه پوښتنه نه کوم چې کله قریش لاړو ابو طالب نبی علیه الصلاة والسلام راوغوښتو ویاره یو چې ای ویاره محمد نن قریش مو ته راغلي وو غټ غټ سرداران وو لوی لوی نمونه یو عتبه شیبه ابو سفیان عام خلک نو هغه ماته دوی خبرې کړي دي نو اوس ته یوه خبره ځان ته خواشه که نبی علیه الصلاة والسلام چې پوه شو چې اوسه پورې خو یو کس د ما حمایت کولو داسې لګي لکه چې هغه د ما حمایت نه لاس نیسي نبی علیه الصلاة والسلام ګبراو کېدو نه په دې وخت کې هم دومره د استقامت غار و او دومره مضبوط زړی و خپل تره ته ویلو چې ای تره تا چې اوسه پورې ما څومره حمایت کړی د هغې ډېره شکریا آینده کې که ته ما حمایت نه کوې او تاسو دا خیال وي چې دا قریش په ما باندې ډېر بوج او ډېر دباو واچوي هغې دې وجې نه به زه خپل د حق خبره پرېږدم زه تاسو ته یوه خبره کوم چې د عرب د ما په شي لاس کې سترګه کېږدوي او په د ګڅ لاس کې مې شپوږما کېږدوي دو د بیا مو نه دا تمه نه کوي چې زه به توحید دعوت پرېږدم شي لاس کې سترګه او په وکیل لاس کې شپږما د عربو خپل لهجه د خبرو لکه موږ پښتو کې چې غارر باندې کېږدوي بیا دا خبره پرېږده نه نو دې مطلب دا چې د شپارې زر باندې ټوله یې واکې د اټولر باندې پوسه نه بوج کېږدوي زه خپلې خبرې نه ورسته کېږي نه یا دویمه معنی ده چې د دنیا سره سپین راکې اټول ټولې دنیا بد شهي راکې زه بیا خپلې خبرې نه ویشتونکی نه بیا چې کله مدینې منورې ته هجرت وشو هغه ځکه کوم قریش او عربو خپل شرارت نه پرېږدلو سن 3 هجري کې هجرت په دریم کال باندې اول خو نبی علیه السلام خپل ګر بار ټول پرېږدولو خپل رشته دار یې پرېږدولو خپل ځمکې یې پرېږدولې خپلوان یې پرېږدولو دې قریشو د وجې نه یو سړی چې کله خپل وطن پرېږدي دا عامه خبره نه وي ډېر ګران کار وي بیا مدینې منورې کې اټولو قریشو صلاح وکړه چې مدینې منورې کې خو لاړه هغه ځای کې د بدشهي جوړه کړه ځان ته اوس په هغې باندې حمله کوو د ګرد و نواح چې څومره عرب وو ټولو د هر قوم نه خلک ارجامه شو مدینې کې نه چې کوم یهود دي راو هغه هم د ایدو ملګري شو مدینې منورې باندې چړۍ وکړه د لرې لرې نه غزوة الاحزاب ټولي خلک ارجمه شوي الله رب العالمین په هغې کې مسلمانو ته فتح نصیب کړه بیا هغې نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام سره یهودیانو چې کوم شرارتونه کړي دي یهودو نبی علیه السلام ته په روټۍ کې زهر ویر کو هغې زهرو تکلیف نبی علیه السلام اخر پورې محسوسولو انتهایی درد به هغې ته کېدلو نو موږ تاسو پیغمبر زندگی هم داسې تیره ده چې د مشکلاتو نه مصایبو نه یو ډک تاریخ ده صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت بلال رضی الله عنه حبشې نه راغلی یو مسلمانو چا غلامو نو هغه ته ته به د توحید کلمه پرېږدي هغه نه توحید نه پرېږده بیا به یې په تودو شګو باندې حجاز د عربو ته چې کوم خلک لاړ دي ګرمۍ په موسم کې چې هغه کومه ګرمي وي بیا د شګې کې دا هغه ده چې سترګه ور باندې ولګي زر تودېږي شپې کې سړېږي زر او ورځې کې تودېږي زر کوزه نه به ګرمه شګه وه پوسه نه به یې غټه ته بیا پکېږدوله او د حضرت بلال خوله به لاندې شګې کې لګېدلې وه احد نرې به یې والی او بکر صدیق رضی الله عنه یې وارث په تېر شو چې ای بلال چې کله هغوی ته د احد نه تانګ دي بس زړه کې یایې که نه احد ویلې په خولې په جهره یایې نه هغوی ته چې ابوبکر د احد چې کله زه په جهره یم چې هغې کې مو ته کوم لذت ده د هغه د ګرمو شګو او د تبیو زور مو ته هېڅ نه لګي دغه رنګې نور صحابه کرام د چا جنګونو کې هغو باندې کوم تکالیف راغلو لاس شل دیرش به هغو په بدن کې د تورې یا د غیشو زخمونه هغه لګېدلي وو خالد ابن ولید رضی الله عنه د انسان زندګۍ کې مشکلات دا یوه د انسان زندګۍ لازمي حصہ ده داسې د څوک نه چې زه داسې زندګي تیره کړه چې بالکل په ما باندې هیڅ قسم د تکلیف ګرد و غبار پرې نه وځي البته د یو مسلمان دپاره یوه غټه سهاره دا ده تکلیف په مسلمانو باندې هم رسي په غیر مسلمو باندې هم رسي دا یې دغې زندګۍ حصہ ده
البته یو مسلمان سړي دپاره غټه سهاره دا ده چې هغه د الله رب العالمین نه په هر وخت کې د الله رب العالمین د قدرت امیدوار وي. لکه څنګه مختصر تاسو ته ما د تکالیف یو لږ غندې تاریخ ذکر کو، داسې الله رب العالمین د قدرتونو لوی تاریخ پروت ده. الله هغه ذات ده چې بالکل د هلاکت اسبابو کې نه الله خلکو ته نجات ورکړی ده. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون حکم وکړو چې دی کول کوم بني اسرائیلی بچا پیدا وشي یا هغې به سر تاسو قلم کوئ، په هغې کال باندې حضرت موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام په صندوق کې باند کو دریاب کې واچولو. د فرعون کور مخکې دا بچا ودرېدو او د فرعون کور والا بچا راخستو، حالانکه فرعون دغو بچیو پسې فوج ته ولاو، بیا د فرعون په کور کې نن هغه بچا ستریږي موسی علیه السلام او بیا د فرعون تخته الټه وکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام هغې دپاره خپل زمانې بادشاه اور ولګولو چې په هغې اور کې د بچ کېدلو هېڅ امکانات نه و. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین اور نننه ګلزار جوړ کړو. حضرت یوسف علیه السلام سره خپل ورونو حسد وکړو، کوی ته یې وغورځولو، داسې کوی چې بالکل په دشت و بیابان کې و، وچ کوی هغې ته وړیکه وړکه چې واچوي نو غالب امکان دی هغې د مرګ ده. ورونه مې نه هم په دې راغلو چې بس اوس به چېرته یو بل پله ورک شوی. الله رب العالمین د کوی نه یوسف علیه السلام ورچک کو، د مصر بادشاه یې جوړ کو. الله رب العالمین هغه ذات ده چې هغه د یوې فیصلې کولو په باب کې به اسبابو ته حاجت نه لري. موږ تاسو غواړو بغیر اسبابو نه الله رب العالمین هر کار کولی شي. موږ تاسو دپاره مسلمانو دپاره په داسې حالاتو کې، مشکل حالاتو کې، تکلیفونو کې، مصایبو کې څه کول پکار دی چې موږ تاسو د مشکلات اسان شي. موږ باندې مشکلاتو کې یوه ډېره مشکل خبره دا وي چې سړي مشکل خو اسې مشکل وي چې هغه ذهني پریشاني سره نوره زیاته شي، نو هغه دپاره هغه پریشاني نوره ډبل کړي. چې کوم چا الله رب العالمین په ذات باندې یقین وي نو هغه دپاره پریشانۍ به دومره مشکلات دومره څه معنا نه لري. نو یو شی موږ تاسو دپاره د الله رب العالمین عظمت، د الله رب العالمین لویي، د الله رب العالمین خوف، په الله باندې مضبوط ایمان پیدا وکول. دا الله رب العالمین دغه شروع کې ما کوم آیات تلاوت کو، هغې سره الله متصل فرمای الا المصلین، کوم خلق چې هغه المنځ کوونکي وي. د المنځ الله رب العالمین موږ تاسو ته یو عملي حل شیله ده، ورنه د المنځ اصل فایده دا وي چې د المنځ د وجې نه سړي په زړه کې د الله عظمت پیدا وشي. لکه چې موږ تاسو کله المنځ کوو، د المنځ کې اول نه ونیسه تر اخره پورې ټوله د الله رب العالمین د عظمت مراقبه ده. که په خولې کې څه یو هغه د الله د عظمت مراقبه ده، که په عمل باندې کوو هغه د الله عظمت مراقبه ده. 2 رکعته المنځ چې تاسو شمار کړئ، په 2 رکعاتو کې د تکبیر تحریمانه تر اخره پورې موږ 11 ځله الله اکبر یایو. چې کله الله المنځ شروع کوو الله اکبر، بیا چې رکوع ته سو الله اکبر، چې سجدې ته سو الله اکبر، سجدې نه بیا چې واپس رسي الله اکبر. د الله اکبر دې څه معنا ده؟ یعنی الله رب العالمین د هر شي نه لوی ده. دا د المنځ کې موږ تاسو دپاره یوه مراقبه ده چې موږ په استهزار سره داسې طریقې سره لمونځ وکړو چې هر ځل کې موږ ته د الله د لویۍ استهزار کیږي. الله ډېر لوی ده، هر شي نه لوی ده. الله د مال او دولت نه لوی ده، الله د طبیبانو حکیمانو نه لوی ده. یو سړی د هغه نارینه بچا نه کیږي، نو چې په الله باندې یقین وي هغه ته هېڅ پریشاني نشته. الله رب العالمین زکریا علیه السلام ته هغې وخت کې چې هغه کې عام طور باندې خلک بس د هغه نه مایوس وي د بچیو نه، 80 کالو په عمر کې الله نه بچا وغوښته، الله رب العالمین بچا ورو. الله رب العالمین چې کله کوي الله رب العالمین د اسبابو محتاج نه ده. نو الله اکبر، الله د هر شي نه لوی ده. دا مراقبه موږ تاسو په لمانځه کې کوو. دې سره موږ تاسو د الله په ذات باندې ایمان مضبوطیږي چې څومره یو سړی په لمانځه کې توجه سره الله رب العالمین ته ولاړ وي نو الله رب العالمین سره داسې کلک تعلق پیدا وشي چې دا نوره ټوله دنیا د هغه سترګو نه بالکل اوجل شي. د هغه سترګو کې نور شی نه سره ګوري، نه صرف د الله رب العالمین قدرت ګوري، د الله حکمت ګوري، د الله طاقت ګوري. چې کله یو سړي الله په ذات باندې ایمان مضبوط شو، ومن یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى،
د سړي په مضبوط کړي باندې لاس شاخ کو. دا دومره مضبوط کړه ده چې کومره مشکل راغلو څه تکلیف راغلو دا کړه ته لاس نه وځي نه. الله رب العالمین تا رسوا کوي نه، الله دې محروموي نه. د ایمان نور ډېر فواید دي. کله چې سړی الله باندې مضبوط ایمان ساتي الله ولایت هغه ته حاصل شي. دوستانه الله ولی الذین آمنوا، الله رب العالمین په تیارې کې دي کس ته لارې ورکوي، یخرجهم من الظلمات الى النور. الله رب العالمین خپل بندگان نیک مؤمنین هغه د تیارو نه رڼا طرف ته ربسي، د هغو دماغ صفا شي، د هغو زړه صفا شي، د هغو فکر صفا شي. حقا علینا ننجي المؤمنین، الله مصائبو کې مسلمانو ته د نجات ذمہ داری خوسته ده. نو یو کار چې موږ دا وکړو الله رب العالمین باندې مضبوط یقین، الله رب العالمین باندې مضبوط ایمان. موجوده دور دی مادي دور ده، ټوله دنیا په دې ده چې یو سړی اسباب ډیر کې بس دا کامیاب شو. مسلمان ته غیر مسلم منځ کې خو فرق دا وي چې مسلمان په دې کائنات کې د اختیار مالک صرف څوک ګڼي؟ د الله ذات یې ګڼي. که یو مسلمان هم رزق ته پریشان ده او غیر مسلم هم رزق ته پریشان ده، به تا د الله په ذات باندې ایمان څه فایده شو؟ که یو مؤمن هم د وړه غندې شي نه ډریږي او کافر د دوه ورځې د الوجې تندې نه ډریږي، نو بیا د مؤمن او د کافر په زندګۍ کې فرق څه شو؟ مؤمن خو هغه وي چې هغه په لاس کې یو شی نه وي دو بیا نه ګبرو کېږي. بهلول دانا رحمه الله دا یو مجذوب تیر شوی ده. یوې زمانې کې ډېر سخت قحط شو، غلا ورکه شوه، بالکل مهنګایي ډېره شوه لکه نن سبا. نغای قبرستان په یوه دیوال باندې ناست و، پښې خپل لاسې ځان سره بالکل مستی کې و. نو کلي خلک ورته راغلو چې بهلول ته خو بالکل بېغامه سړی، هېڅ غام دې سر نشته، الله نه دعا وکړه چې الله رب العالمین برنونه ووروي، غلې ورکې شوې. نو بهلول هغو ته ویلو وخندېدو چې کلي خلک یا تاسو خو غلې ته پریشان یې، که یوه دانه د غنم په یوه درهم باندې شي زه بیا خپل رزق ته نه یې پریشان، ځکه چې ما د رزق ذمه الله رب العالمین خوستې ده. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یو سړی د خپل اسباب استعمال کوي، اسباب استعمال نه بعد د مزید چې کومه پریشانی ده دا د ضعف اعتقاد علامت ده، د کمزوري یقین کمزوري علامت ده. نو الله رب العالمین باندې ایمان مستحکم ساتل، مضبوط ساتل دا د نن زمانه انتهایی ضرورت ده. که یو سړی په دې وخت کې هم ایمان کمزوره شو، حالات آسم گمبیر دي، مشکلات خودمره ډیر دي، تاسو ګوره هر عرض نه یو مشکل موږ تاسو وطن تر ورځي. مهنګای خودمره حد کړه ده چې یو غریب سړی چې د هغې میاشتې 25,000 روپۍ تنخوا وي او د هغه لاسه تکسان کور وي نو هغه 50,000 روپۍ خرچاوي. نو یو سړی چې عقل باندې وي ته سوچ کوي چې هرې میاشتې په تا باندې 40,000 روپۍ قرضار وړي، نو بس د سړي خو بیا ټینشن بیمارۍ د پوره دغه خبره ډېره ده. دا به 2 میاشتو نه بعد بیا وهم بیمار کېږي. یا چا په الله باندې ایمان نه وي، الله باندې چا ایمان وي هغه به نه ګبرو کېږي، هغه دې ته انتظار کوي الله رب العالمین به ښه حالات راولي. یو حدیث حریف کې رسي چې د یو سړی په تنګۍ کې وي خپل لاس پسې وایي او هغه د خوشحالۍ او د اسانۍ انتظار کوي، دا په خپله یو عبادت ده. الله رب العالمین نه د اشې رزې تمه کول، نن مشکل کې سبا ته به الله حسني راولي، سبا ته مشکل کې بیا به حسني راولي، دا په خپله یو عبادت ده. دویم شی والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. کوم خلک چې هغه ګبرو کېږي نه، بې حوصله کېږي نه، هغه خلک دي چې د هغو په ملونو کې د غریبانو او فقیرانو حق وي. دا خو الله رب العالمین یو عملي شی مشتشیله ده. دې پشت کې لاندې یو غټه خبره پرته ده. کوم سړی چې غریبانو فقیرانو سره تعاون کوي د هغه په زړه کې رحم وي. د رحم خپله یو داسې بهترین صفت ده الله رب العالمین چې چا کې پیدا وکړي بس د الله رب العالمین سره دوستی پیدا شوه. چې کوم سړی کې رحم وي ظاهره خبره ده، ظلم خو بالکل نه کوي، ظلم خو د رحم منفي شی ده. نو په لاندو الفاظو کې تاسو دا وایي چې یو سړی هغه په مشکلاتو کې ځان محفوظ ساتل غواړي چې د ظلم نه خپل ځان ډېر لرې کړي، ظلم حمایت په خپل ځان باندې حرام کړي. چې څوک د مسلمان بلکې د یوه انسان ناحق وینه تلوي یا د هغه مال لوټ کوي یا د هغه عزت لوټ کوي چې هغه سره سړی یو قدم مخکې نه واخلي.
نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده که یو سړی قاتل سره صرف دومره تعاون وکړي اقتل څلور ټکي دي څلور حرفونه چې په دې کې دوه ټکي هغه سره اوکوي ته وایي د سړی مړ که دا هغه سره په قتل کې برابر شریک شو. چې کله یو سړي بري کې د یوه چا بري کې تا ته معلومه شوه چې د ظلم وکړو د نن چې په مسلمانو باندې دومره مشکل حالات دي ویلې دې ظلم کوونکي موږ ته معلوم نه دي ظلم څوک کوي د کرپشن څوک کوي د غریبانو حق څوک وایي چې نن هغه د غریب په ورمېږه باندې پښه لګولې ده او سبا ته یې ته هغه په حق کې نارې وایي دا ته ظلم حمایت نه وکړو دا ته هغې سره ظلم کې تعاون نه وکړو د کوم چې کرپشن هغه کړه د هغې کې برابر ته سره شریک که یو سړي د مسلمان وینه تویه کړه یو سړي د چا چردیورۍ بېعزتي وکړه یو سړي د چا د چدر بېعزتي وکړه چا زړه په وځورولو او ته سبا ته هغه ته زنده‌باد نارې وایي نو دا ته هغه برابر ملګری چې موږ دا وپېژنو چې په معاشره کې ظلم څوک کوي چې څو پورې معاشره کې د ظالم لاس څوک نه ونیسي ظلم نه ختمیږي. اوله خبره خو دا چې موږ د ظالم لاس ونیسو کم از کم که لاس یې نشو نیولی د هغه حمایت خو نه وکړو بس خپلې خولې باندې تله ولګو چې د ظالم په حق کې د اما ژبه استعمال نشي. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار کوم خلک چې ظلم کوي هغو طرف ته سره ورکژه نشئ ولا ترکنو سره هغو طرف ته چې غیږ داسې ونه نیسئ ورنه که تاسو یې ظالمانو سره حمایت کولو یا مو هغې طرف ته میلان کولو فتمسکم النار اور به تاسو باندې پاسه نه راورځي. اور دا نه ده چې خامخا د لرګي هغه وي د منګۍ خپل اور ده د جنګ جګړو خپل اور ده د بې اتفاقۍ خپل اور ده د ذهني پریشانۍ خپل اور ده. دا ټولو وجه دا ده چې موږ تاسو نن معاشره ټوله د ظلم شکر شوې ده چې کوم چاته الله طاقت ورکړه د هغه ظلم کوي چې چاته یې طاقت نه دی ورکړه هغه د ظلم حمایت کوي. نو ټول موږ تاسو په ظلم کې د ظلم مرتکب یو ځکه الله رب العالمین معاشرې باندې د خیر فیصلې نه کوي. نو موږ تاسو نن نه دا فیصله وکړو چې څوک ظلم کوي بس هغې سره د اعمال یار د غزه باندې هغه نه خپله به زه هغې سره یو قدم نه خوله او انشاءالله دا تاسو ته زه یقین سره وایم چې یو سړی دا توی کړي چې زه به د ظالم مرسته نه کوم ده سره به ظلم قطعا نه کېږي نه یې د مال څوک لوټ کولی شي نه یې د عزت څوک لوټ کولی شي نه به ده ته الله رب العالمین څه تکلیف ورسوي خو چې ظلم حمایت نه کوي. دوه کارونه انشاءالله که موږ تاسو خپل کو یو د الله رب العالمین عظمت الله رب العالمین باندې مضبوط ایمان چې د الله نه علاوه موږ د نور ټوله دنیا ورته خاورې لاږي او دویم ظالم سره چې موږ حمایت نه کوو بلکې د الله په مخلوق باندې رحم وکړو الله رب العالمین مخلوق سره احسان وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله مخلوق دی الله عیال ده څوک چې د الله عیال سره شګړه کوي الله ته ټول نه پسند کاسته. موږ خپل بچیو کې ګورې ته بچي سره څوک احسان وکړي نو هغه سړي په زړه کې څومره ته د هغه په باره کې څومره قدر وي او څومره ته د هغه احسانمند وي. نو چې څوک د الله مخلوق سره احسان کوي الله رب العالمین ته هغه پسند وي الله رب العالمین هغه سره احسان کوي. الله رب العالمین د موږ ته خپل عظمت او خپل ذات باندې ایمان او یقین نصیب کی او الله رب العالمین د موږ هر قسم د ظلم نه وساتي او الله رب العالمین د ټول معاشرې باندې د خیر فیصله وکړي. امت مسلمه د الله رب العالمین په خیر متفق او متحد کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.